خدای کې را باندې ومني چې رسول الله کوډي شوی دی خدای کې را باندې ومني چې رسول الله باندې جادو اثر کړي دی خدای کې را باندې ومني ثابت هم خدای کا کې خبرې به بیا کوو زموږ په ملک کې د دې واقعین منکر ډېر دي حالانکه دا واقعه په صحیحینو کې او دغه شان امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړې ده نورو محدثینو راوړې وی دا موږ نه منو ولې نه منې لکه وی پیغمبر باندې څنګه جادو کیږي نو ګوره په حدیثونو کې په خپل راځي د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې وایي وی کله چې په هغه باندې یهودو جادو وکړو د هغه په زړه اثر نه دی کړی د هغه په عقیده اثر نه دی کړی د هغه په عقل اثر نه دی کړی صرف دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسم کمزوری شو بیمار شو بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی حتی یخیل الیه انه یفعل الشیء ولا یفعله ذهن کې به و چې دا کار ما کړی او هغه به کړی نه او یا به ذهن کې و چې ما نه دی کړی او هغه به کړی بس دقه شان په خیال باندې ولا اثر کړی نو دې کې یو څو خبرې یادې ساتئ اولنۍ خپل عقل به د قرآن او حدیث ما تحت ګرځې قرآن او حدیث به د عقل ما تحت کېنه دا قانون یاد ساته چې کوم ځای کې ته آیت راغی حدیث راغی او ستا عقل هغې ته نه رسي نو ته به په ایمان راوړې اگر که ستا عقل ورته نه رسي او که داسې موږ هر شی په عقل باندې چې کو بیا په ایمان راوړو نو ډېر دین به بیا پرېښوده غواړي خیال هم دی که نه او د مؤمنانو لوی شان اولنۍ صفت الله په سوره بقره کې ذکر کړی دی الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان هغه دي چې په غیب ایمان راوړي لکه مثال په قبر کې سوال جواب به یي به که نه به یي دا مړی به کښېنولی کېږي زموږ ایمان او یقین دی چې الله په دې باندې قادر دی خو عقل دې ته په سوچ کې ځي چې یاره په دې تنګ ځي کې به دی څنګه کښېني او دا به څه کېږي او دا به څنګه تپوسونه کېږي او دا خو موږ ډېر قبرونه کولو کړي دي او مړي په هغه د حالاتو کې پراته دي نو که دې ځکې ته عقل له ترجیح ورکړه نو ټول د هغه ایتونو او حدیثونو نه به منکر کېږي په کوم کې چې دا راغلي دي چې یو د مړي نه سوال جواب کېږي ځکه چې ته عقل مخکې کړو یا داسې د قیامت احوال شو ناشنا ناشنا احوال دي چې سړی وایي دا به څنګه لکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي چې ما یو ونه ولیده په جهنم کې د هغې څه نوم دی زقو او دا ونه په منځ د جهنم کې ده مؤمنانو ایمان راو آمنا وصدقنا یا رسول الله زمونږ ته ایمان دی ویریدو چېرې دا څه ناشنا عذاب به چې دا خلک به په اور کې او دغه زهریله ونې نه به خوراک هم کوي مشرکانو عقل استعمال کو نو څه ووایي پیغمبر ته جدا کوي ونه به پکې دننه راخیږي نو دا خو دا څه خبره شوه په اور کې دننه چې ته ونه راختلې ده نو چې کله عقل استعمال کو نو منکر شو د الله د خبرې نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې نه زما تاسو ته نصیحت دی عقل د دین لاندې ساتئ دین به د عقل لاندې نه ساتئ ګورئ کوم ځای کې که ستا دا خبره د عقل د قرآن او حدیث سره موافق شو خو ډېره خبره او که موافق هم نه شو نو عقل به دیوال له راواچې او دین له به ترجیح ورکوې